دا یغ دین دا خلق دا سړی دا مولانا فایده اخلي ما غریب مروت ما غریب پښتون هغه د خپل مزدوري غنم دلته خپل کور ته نسیر راوي لکه ضلع چې چوره په دغه حکومت چې په دغه مولانا حکومت چې چوره بدنام اصله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما نام اشفاق احمد خان مروت تا د مروت قوم سره تعلق لرم د ټول مروت قوم د پاره دعا کوم د ټولو پښتنو د پاره هم دعا کوم او ټول پاکستان د پاره هم دعا کوم پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرم خو ایغه نه هټ کر یو چو خبره کول غواړم نن ټول قوم ته ټول پښتنو ته ځکه چې په دا وضاحت ما ځکه وکړ چې نن پی ټی آی چې نو بیا کزه چې د قومیت خبره کوم زه د ټول قوم خبره کوم زه د ټول پاکستان خبره کوم بیا ما ته دا ګوته نیول شي چې دا پی ټی آی چې دا ځکه داسې خبرې کوي نو پی ټی آی نه هټ کر په موږ باندې هم چې لوازمات دي چې موږ فرض جوړیږي چې موږ خپل ضمیر هم استاده خدای پاک په سبا موږ نه پوښتنه کوي نو هغه د پاره دا ټول پښتنو ته یو پیغام ورکوم خبره کوم صرف خپل مروت قوم ته نه ټول پښتانه قومونه چې چور دي کا بیٹنی دي کا بنوچی دي کا وزیر دي کا مسعود دي کا خټک دي کا دور دي کا افریدی دي کا یوسفزی دي کا ممن دي کا باجوړان دي چې چور پښتنو قومونه دي زه دغه ټولو ته دا خبره کوم خپل هم پښتون او پښتنو ته زه دا خبره کوم نه دا تاسو ګورو چې دا ملک چې کومه ډرامه لګیا ده یو کال راسه په حکومت نه دا ډرامه لګیا ده دا تاسو وینو دا به تاسو سره تسلیمو دا به ټول خلک سره تسلیمي چې دا حکومت نه روان دا یو کال راسه ډرامه لګیا ده بلکې یو کال راسه نه 13-15 کالو راسه دا یو ډرامه لګیا ده خو مخ چې پټه و ښکار اسلا اوس دنیا تشکار اسلا خلکو تشکار اسلا شیشه غونډه هر چا تشکار اسلا دا یو کال راسه د 15 کالو راسه پټ یو سازش لګیاو او چې پاکستان جوړ شوی دا پاکستان تاریخ تاسو وګورو چې پاکستان چې حکومت چا ډیر کړه دا اول فوجي مارشال فوجي امیرانو ټولو نه زیات کړه دا بیا سیول چې دغه پارټیو حکومت ډیر کړه دا نواز شریف او پیپل پارټي او د جمعیت پارټي چې کومه دا یو خو په ټولو نه ډیر کړه دا نواز شریف نه ډیر کړه دا پیپل پارټي نه ډیر کړه دا فوجي امیران نه چې فوجي حکومت په دو بول ورسره دا پارټي به ورسره او کا پیپل حکومت په دا پالټي به ورسره کده نون حکومت په دا پالټي به ورسره نو دو وای چې دا دریم کاله د موږ د دریم کس ول راغی ول دا مشترګر چې حکومتونه خټول مردا کړی دي دا 72 غنټه چې دا کوم ټینشن جوړ س اصل لنډه زه اشاره درکوم چې دا د عمران خان حکومت درکړه د یو کال س دا یو کال راسه دو په دغه سړی باندې لګیا دي په دغه عمران خان باندې لګیا دي چې کور نه وزي کور چې نه پرېږدي وای بوزدل دا کله وای پلنګ لاندې پټ سر داریږي بار نه روزي چې بار روزي به اف آیرونه ور کوي پرچې ور کوي نه بار پرېږدي نه کور چې پرېږدي په ګولو لګیدل دا په زخمی حالات چې نن عدالتو تروزی د قانون خلاف ورزی نه کوي عدالتو تراجی خپل حاضری لګي بیا نه پرېږدي په کور چې و د ورکر ذل شاه دو ونیوه په تشدد باندې مرک 302 په دو وکړه چې عدالت تراجی دهشتګردي پرچې ورکړه 120 اف آی آرونه ورکړه اوس دا بل ورځ چې دا کوم 72 غنټې چې د کوم حکومت دغه حکومت
اکشن وکړه دغه شي ته تاسو لږ کې خدای دې پاره وته وګورو چې یو سړی د عدالت حکم مني او عدالت ته راځي های کورټ چې نن ناسته او تاسو ټول ګورو د کیمرې ګوري چې دو دروازې ورماتي کړکۍ ورماتي تاکي ورماتي او دا د ملک وزیر اعظم په زور های کورټ عدالت نه چې های کورټ او سپریم کورټ د موږ اعلی عدالتونه دي موږ هر چیز نه دا سپریم دي موږ هر چیز نه اعلی دي د حکومت نه اعلی دي ټولو ادارو نه اعلی عدالتونه دي ځکه چې ټول پاکستان عوامو دغه ته رجحان دا دغه نه توقعات دي دغه چوره تذلیل وکړه دغه عدالتو چې تاکي ورماته کړلې او ملک سابقه وزیر اعظم ونیوه او چیک بوت نه عدالت نه اجازت ستا نه های کورټ عزت ستا لا تکریم ستا لا های کورټ خیال ستا عدالتو خیال ستا وی باس یو سپریم کورټ ایکشن په واخیسته سوموټو په واخیستله نو سپریم کورټ پیش ک نو زه دا وایم چې دا چوره 72 غنټو چې خلکو ته تکلیف ورسېده ملک ته نقصان ورسېده چوره نقصان وسه په ارباو روپیو نقصان وسه کلک سٹاک ایکسچینج بار دنیا سره چې کوم غټ کاروباران دي د موږ هغه سٹاک ایکسچینج 72 غنټو چې بالکل چین است په دغه ارباو روپۍ د ملک نقصان وسه پښتو چې ژغیر ځکه زه د خپل قوم ته وایم اردو وال په پنجاب وال په ما کیسې نه پیږي خو زه د خپل پښتنو ته وایم چې تاسو په دغه کیسې نه پیږي دا نقصان چا وکړو ما بچو چور نقصان وسه بچو پر دا تاسو موږ ټول لګیو شپې ورځې مهنت کو شپې ورځې تیرو دغه بچو کالونه مزایسله په دغه بچو په دغه غریبت چې په دغه غریب جان باندې موږ تعلیمونه په لکاو روپۍ په خرج کو دو پرچې خراب اسله دو پرچې امتحانونه ختم سله کال زایس بس عمران خان دا چې صبوري چګيږي چې وزیر اعظم چګيږي بیا عمران خان دا چې بیګوري اوس دا نقصان خودغه سپریم کورټ جج ته زه آفرین وایم په دغه شاباس وایم چې د داسې فیصله وکړه چې ملک افراتفری نه بچ ک دغه ظالمانو دغه حکومت خو دغه افراتفری غوښته دا نقصان غوښته ملک مزید نقصان نه بچ ک دوره کښلې فیصله وکړه دا د عمران خان پاره نه وکړه دا د ټول قوم پاره وکړه دا تاسو موږ د پاره وکړه دا ټول پاکستان د پاره وکړه چې دا نقصانونه لګیا دي نور بچورو نقصان لکېدل دو خو بس څخه اعلان وکړ چې یونیورسټۍ د بند سي سکولونه د بند سي ترانسپورت تجارت کمپنۍ بند کړې نیټ بند کړ نو دو څه پروا ده دو خو په نقصانو پروا نشته کچو کې احتجاجونه کوي کچو څه کوي دو کوم توک جوړیږي چې نن مولانا اعلان وکړ د پی ډی ایم مشر دا چې نن د بیا درنه اعلان وکړ چې جو رسېږو سوموار په ورځ بیا په سپریم کورټ مقتدر نه چې داسې کور چې فرد نسی پاته داسې کور چې سړی نسی پاته هر سړی ته ویل چې هر سړی د نن رسېږي حکومت تا سره ده په حکومت نور په کارکردګي باندې نه پیږي یو کال چې د حکومت خلک تباہ کړ خلک په دې نه پیږي چې زه به خلکو ته روزګار جوړوم خلکو ته به زه روزي طریقه جوړوم خلک غریبان په داڼو سره مړه کړه په روزي د پر روزګار په چې ختم سه مهنګای خلک مهنګای نه چغه وي یغه باندې نه پیږي ملک دړ نقصان لګیا دا صرف قرضو تناس ته په قرضو باندې ملک چلاو چې قرض راځي خپل سره وې شو جيبو ته سره کو ته خلکو ته بیا وایي چې رسېږو اسلام آباد ته چې موږ سپریم کورټ مخچ درنه وکړو ما ضلع خلک امام مروت لغریبت لوجه ارسرا بارډر کراس کی پنجاب تلارسی ال تغنم لهونه کوي ا غریبان چې ال تکوم مهنت مزدوری کړي دا کټایي کړي دا لوي کړي دا هغه چا 15 بورې دي چا 10 بورې دي چا 8 بورې دي هغه خپل ضلع ته نصیر پار کوله هغه طریقه نه وته کوي چې دا ولې تا بند کړی دي چې هغه غریبانو خپل مهنت کړه دا هغه نصیر راوله او ټول صوبې باندې د غنم بند کړ او خپل گورنر د خپل زوم د الته چینه او هغه چټان ورکي دلته په ما بارډر په درتنګ باندې ټرکونه وتولار دي دب ټرکونه ډکیږي د غنموال هغه جی په بلیک باندې جی او په بلیک باندې
ایجنسیو ته او ایجنسیو پارکۍ نورم افغانستان ترکمنستان دالې ملکو ته اړېږي لګیا دي بلیک شي. اما غریب مروت ما غریب پښتون هغه د خپل مزدوري غنم دلته خپل کور ته نسی راوړی چې لسته غونې هغه د اخکړې دي غنم غریبانو ګټلې دي هغه غریبان نسی ارته راولای. پښتنو چې دا صرف هغه دین دا یغ دین دا خلق دا سړی دا مولانا فایده اخلي. وسنن بیا ټول پښتانه تیار دي یغ تجیزه د خپل پښتنو ورونو ته دا وایم چې خدای خوستا الله خوستا الله خو دې ویني ته چې داسې غلط قدم اخلي غلط تغه اخلي نن دا سړی هوس اخیسته دا هیڅ اخیسته دا د کرسۍ هیڅ اخیسته ده د حکومت هیڅ اخیسته ده او هر څه شی دی وایي چې ما لاندې کرسۍ خو د لاندې سلې وزارتونه خو د لاندې سله ګورنري د لاندې سله ادارې بالکل ختم کړې. کمیشنر داسې نه ورته ښکاري نن ته کمیشنر بدل کړي سبا ته کمیشنر غوندې سړی ورته ایجا ته مې بدل کړې کمیشنري خو د لاندې ده ډي ای جي د ته داسې نه ښکاري ډي ای جي نن بدل کړي سبا ته ورته چې ته جا. اوس دا یوه محکمه پاته د جوډیشري چې خلکو سترګې دي ور خلکو ته انصاف ورکوي هغه دی وایي چې ما لاندې د هغې به زه حکم کوم. ګورنري خو د خپله ده صدري خو د خپله ده وزارتونه د خپل دي. اوس دا جوډیشري وایي چې د عدالت ما حکم خلاف ولې چلیږي هغه دباو کوي په هغې باندې پریشر اچوي چې دا دی هم ما لاندې سي. تاسو دا ډرامه وکتله چې دا مولانا څه شي پاره لګیا ده حکومت په هوس اخیستی ده حکومت په وایي چې ما ولاړ سي چې دا جج دغسې فیصلې کوي نو ما حکومت په لاړ سي کیسه د آئین او د قانون کوي او خپله غټه خلاف ورزي د قانون آئین کوي. لکۍ ضلع چې چوره په دغه حکومت چې په دغه مولانا حکومت چې چوره بدنامه اصله دوره بدنامي په د لکۍ په د پاکستان تاریخ چې لکۍ ضلع ته نه رسېدلی چې د چوره لکۍ ضلع اوس بدنامه اصله. نو بیا دغه بدنامي نه باوجود دغه لکۍ ضلع چې وایي چې افراتفري ده پچې او فوج یې راوسته دلته چیناوه او لکۍ چې بدامني ده دغه بدامني افراتفري باوجود لکۍ چې پوره من احتجاجونه وسله بلکې موږ خپل ورکرو ته هم دا وویله تقریرا موږ کلیپونه د ښکاره کړي چې دا موږ پوره من احتجاج ده موږ تاڼې موږ دي پولیس موږ ده دفتر موږ دي چوکۍ موږ دي املاک موږ دي موږ به ولې سوځو ولې به موږ دغه ته نقصان رسو الټا په موږ باندې اف آی آرونه وسله داسې ورکرو باندې په ما ورکرو باندې اف آی آرونه وسله چې هغه غریبان 18 سال عمر نه کم ول او چوک پولیس وتله دا روډو ته چوک په موټر سایکلانو روان دي پوښتنه جن کې چې چیرې جو و موږ خو دلته د کلی ته روان یو او مونږ دا ډارسنه ته ګډ کو چوکې پاډو ونیول چوکې په سړکو ونیول چوکې په نام باندې ونیول چې دا پی ټی آی چې دا 18 سال کم عمر نه غریبانه ورګټ کړ پرچې وکړي. نو داسې جبر داسې زیاتوب خو موږ چیرته نه لیدلی چې ته دغه داسې پرچې ورکوي دغه کمو ته. بیا پولیس نه چې موږ پته وکړو چې ولې تاسو داسې وایي پاس نه موږ ته آرډر ده نه پاس نه چوک ورکوي نه پاس نه خو دغه مولانا ناسته مولانا چې ته لکۍ خلکو خو ته ګټلی لکۍ خلکو خو ته باندې دوره احسانات دي خو او خاص کر د دغو پښتنو او نن پښتنو چې څه حال لګیا ده بس کو نوره نسو موږ دغو جنازې نوره نسو کتلی جنازې نوره نسو کولی دا لاشونه موږ نوره نسو ښورولی دا جنګ جګړې نوره نسو کولی پښتنو دغه بد وکړه چې مولانا تا سره مینه وکړه تا ته ووټ درکړه ته مخته کړې ته لیډر جوړ کړې نن پښتنو ته په میراث چې څه شی ورغله پښتنو ته په میراث چې جنګ جګړې ورنصیب سلې پښتنو ته بدامني ورنصیب سله پښتنو ته جنازې پښتنو چې ټول جنگ جګړې پښتنو چې دي نن پښتنو بس دغه مړي چې ګوا جنازې کوه نن تا کور چې مړه نن ما کور چې مړه نن بل کور چې مړه بس دغه موږ هغه ده بس کو پښتنو نوره
دا ځل یې وښکاره کو مولانا ته چې موږ که تا سره قرباني کړې ده موږ دین پاره کړې ده نو اوس دا ظاهر اصله چې ته دین دې پاره نه یې لګیا ته اسلام دې نه پاره نه یې لګیا ته اسلام آباد پاره لګیا ته دین دې پاره نه یې لګیا ته دنیا دې پاره لګیا ته د غریبو پاره نه یې لګیا ته خپل حرص دې پاره لګیا خپل خواهش دې پاره لګیا نو زه پښتنو ته دا ما پیغام ده ټولو پښتنو قومو ته ما دا پیغام ده چې بس نوره موږ برداشت قابل نه یو نسو برداشت کولی موږ دا زیاتوبي دا موږ چې اسلام په نام موږ سره کوم هغه لګیا ده ګپ لګیا ده دا حکومت نوره موږ دغه ډرامې باندې اوس نوره ټول وپیدل ځکه چې دا ګپ لګیا ده صرف د حکومت وژدولو لپاره دا هغه لګیا ده نو دا ما ټول قوم ته نن پیغام ده او څوک چا ما ته ویل خپل ملګرو چې ته خو دا پریس کانفرنس کې نو تا ته به بیا اف آی آر درکړي یو اف آی آر خو یې ما ته راکړه ده یو اف آی آر یې راکړه ده او ما لیډر ته عمران خان ته 120 اف آی آرونه ورکړي دي په درواغو باندې نو یو دوه اف آی آرونه که نوره راکړي لس فیصدي دې راکړي پښتون دی په اف آی آرو نسي دباو کولی او موږ بیا حق خبره کوو حق سره به یو او رښتیا سره به یو ډېره مهرباني